بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 21 نمبر درس دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ د صفت مشبہ باره کې بحث کوو او دلته موږ راکړي دي باب ششم. باب شش پاګو ته وایي باب ششم صرف کبیر. باب ششم صرف کبیر صفت مشبہ. صفت مشبہ باره کې اوس بحث کوو. د دې لږ تعریف هم کوو ان شاء الله. په دې به پوه شئ. ثلاثي مجرد، ثلاثي معنی چې ثلاثي مجرد چې فعل ماضي کې صرف 3 حروف زائد پکې یو حرف هم نه وي. صحیح وي. د صحیح بحث مې کړی. اسباب فعل يفعل چون الشرف. الشرف معنی باعزت هنا. مونږ په پښتو کې عزتمن کېدل. عزتمن کېدل چې یو سړی عزتمن شي، عزتمن، نو هغه ته مونږ هغه ته الشرف وایي. الشرف یعنی عزتمن کېدل. دا الشرف مصدر دی. نو د دې الشرف مصدر نه مونږ له دا د صفت مشبہ صيغه راکړي دي. صفت مشبہ داسې اسم ته وایي، داسې اسم ته چې په هغې کې یو صفت وي خو هغه پکې همیشه دپاره وي. همیشه دپاره په هغه کس کې هغه صفت وي یا په هغه اسم کې هغه صفت وي. مثلا اوس جمیل دی. جمیل په دې جمیل کې د جمیل معنی ده ښه. دا ښهوالی پکې همیشه دپاره دی. یا ښایست. حسین معنی ده ښایسته. نو د حسین چې دی که نه په دې کې دا ښایست دا د همیشه دپاره دی. ټیک شوه. دغه شانتې اوس ګورئ سمیع. سمیع معنی ده اورېدلو والا. نو اوس چې په غوږونو څوک کوڼ نه وي او هغه خبرې اوري او همیشه دپاره هغه اوري. که څوک خبرې کوي نو اوري او که څوک خبرې نه کوي نو بیا هم دا اوري. خو چې خبرې کېږي نو اوري، چې خبرې نه کېږي نو بیا خو څه اورېدل خبره نه ده. یو سامع دی. سامع معنی ده اورېدلو والا. یو کس خبرې کوي او بل یې اوري. نو چې دا کم کس خبرې کوي او دا کم کس اوري نو دا چې کم اوري نو دا سامع دی، اورېدلو والا دی. نو چې هغه خبرې بندې کړي نو بس دا به بیا څه نه اوري. او یو سمیع دی، همیشه اورېدلو والا. که څوک خبرې کوي هم دا اوري او که څوک خبرې نه کوي بیا هم د ده کې دا د اورېدو صفت شته دی. د اورېدو دا صفت پکې شته. نو دا سامع چې دی، سامع دې کې هم د اورېدو صفت دی. اورېدلو والا. اورېدلو والا. او دا سمیع چې دی، دا سمیع معنی هم د اورېدلو والا. دواړو معنی ده اورېدلو والا. او دا سمیع معنی هم د اورېدلو والا. خو دا سمیع چې دی دا صفت مشبہ ده. صفت مشبہ دا یو اسم دی. دې اسم ته صفت مشبہ وایي. ټیک شوه. چې په دې کې دا د اورېدو صفت همیشه دپاره دی. که څوک خبرې کوي نو هم یې اوري، که څوک خبرې نه کوي نو بیا هم په دې کې دا د اورېدو صفت شته. د اورېدو دا صفت پکې شته. که لږ هم چېرته څه خبره کېږي نو دی اوري. او سامع دا چې بل کس خبرې کوي که نه، بل کس. اوس هلته یو کس خبرې کوي اوس یې اورم نو زه اوس سامع یم. دې ته اسم فاعل وایي. اسم فاعل. او دا سمیع چې دی دا صفت مشبہ ده. اسم فاعل کې د اورېدلو صفت شته خو چې کله څوک خبرې کوي نو دا کس اوري. چې څوک خبرې نه کوي نو بس بیا دا کس نه اوري. او یو سمیع دی. سمیع معنی ده چې دا د اورېدلو دا صفت ورسره همیشه دی. که څوک اوري هم پکې دا صفت شته. که څوک خبرې کوي نو هم په د سمیع کې دا اورېدلو دا صفت شته. او که څوک خبرې نه کوي بیا هم پکې دا صفت شته. او سامع چې څوک خبرې کوي نو ده کې دا صفت شته. که څوک خبرې نه کوي دا صفت به هم پکې نه وي. ٹھیک شو. نو دا د صفت مشبہ. بیا په صفت مشبہ او په مبالغه کې څه خبره دغه دی. نو صفت مشبہ کې دا صفت پکې همیشه دپاره دی. او بیا مبالغه چې پکې کې دا سمیع دا د صفت مشبہ هم ده او مبالغه هم ده. مبالغه پکې دا چې د زیاتوالي معنی ده پکې. او صفت مشبہ په دې دی چې همیشه پکې دا صفت دی. صفت پکې همیشه وي نو دته صفت مشبہ وایي. او چې ورسره بیا دا مبالغه هم کې یعنی د زیاتوالي معنی هم پکې کې نو بیا صفت مشبہ او مبالغه دواړه هم پکې راغلي. مبالغه معنی ده زیاتوالي معنی او صفت مشبہ معنی ده چې دا صفت پکې همیشه دپاره دی. ټیک شوه. نو دغه پکې دغه ودي باسو. اوس موږ صیغې وایو. واحد مذکر صفت مشبہ صیغه ده شریف. شریف معنی ده یو عزتمن سړی، یو باعزته سړی، یو باعزته سړی، یو عزتمن سړی، یو عزت والا سړی، یو عزتمن سړی. او تسنیه مذکر صفت مشبہ شریفانی.
شریفان معنا ده دوا عزتمن سړي دوا عزتمن سړي او جمع مذکر صفت مشبہ شریفون شریفون معنا ده ډیر یا ټول ډیر عزتمن سړي ډیر عزتمن سړي ټیک شو او دا بلم جمع ده جمع مذکر مکسر ده دا مکسر ده دي کې د واحد ده دا صيغه چې ده دنه چې کله جمع جوړوله نو دا ماته شوی ده نو دې ته جمع مکسر صفت مشبہ وي شرفاء د شرفاء معنی ده ډیر عزتمن سړي شرفان معنی ده ډیر عزتمن سړي شرفان معنی ده ډیر عزتمن سړي شراف معنی ده ډیر عزتمن سړي شروف معنی ده ډیر عزتمن سړي اشراف معنی ده ډیر عزتمن سړي اشرفاء معنی ده ډیر عزتمن سړي اشرفه معنی ده ډیر عزتمن سړي نو دا ټول صيغې چې دي را ده جمع مکسر صفت مشبہ صيغې دي لکه څنګه چې په اسم فاعل کې فاعل ضارب ضاربان ضاربون ضربة ضراب اضرباء ضربان ضربان اضربة دا ټول چې څنګه د اسم فاعل هغه وي نو دا قشانت صفت مشبہ ده اسم فاعل کې د کار کولو صفت وی کار کولو والا چې یعنی د کس کې د کار کولو صفت ته خو هغه پکې عارضی دی چې کله کار کوي دا کار کولو والا دی او چې کله کار نه کوي نو بیا ورته مونږه کار کولو والا نه وایو او دا صفت مشبہ کې دا صفت همیشه د پاره وي لکه اوس ګورئ یو ضاربون دی ضاربون معنی دا وخلو والا سړی نو دا دته مونږه اله ضارب وایو چې کوم وخت کې دا وخل کوي چې کله وخل کوي نو مونږ دته ضارب وایو دغه د وخلو صفت شته او چې کله وخل نه کوي نو بیا دنه لا صفت هم ختم شو عارضی دی اوس وګورئ ناصر دی ناصرون معنی مدد کولو والا نو چې کله یو سړی د چا مدد کوي نو دا دغه وخت کې ناصر دی چې کله مدد نه کوي نو بس د مدد دا صفت هم ختم شو ٹھیک شو نو په اسم فاعل کې دا صفت دا د کار کولو صفت دا همیشه لپاره نه عارضی وي عارضی او صفت مشبہ کی دا کار په دغه کس کې د همیشه لپاره وي ناصر معنی دا مدد کولو والا او نصير معنی دا مدد کولو والا نصير معنی دا مدد کولو والا نصير نو ناصر دا اسم فاعل دی او نصير صفت مشبہ دی یعنی نصير دا همیشه لپاره خلکو مدد کوي نصير په دې کې دا د مدد صفت چې دا د همیشه لپاره دی په اسم فاعل کې د مدد صفت همیشه لپاره نه وي نو دغه په صفت مشبہ او اسم فاعل کې فرق دغه دی خجی بیا اوس واحد مؤنث صفت مشبہ شریفه یو با عزت خزا د دې ټول معنی دغه یو ده دا ټول چې دي کنه دا ټول دا د جمع مکسر صيغې دي او کوم چې د جمع مذکر سالم معنی ده کنه دا د دې ټول معنی ده د شریفون معنی د ډیر عزتمن سړي او د شرفاء او شرفان شرفان شراف شروف اشراف اشرفاء او اشرفتون د دې معنی د ډیر عزتمن سړي د شریفون هم ډیر عزتمن سړي معنی ده او د دې ټولو د جمع مکسر چې راسونه او ځان دي د دې ممدقه ډیر عزتمن سړي معنی ده او د واحد مؤنث صفت مشبہ شریفه معنی ده یو عزتمن ده خزا یو عزتمن ده خزا بیا تسنیه مؤنث صفت مشبہ شریفتانی دو عزتمن دي خزي او جمع مؤنث صفت مشبہ شریفات معنی ډېر عزتمن دي یا ټول عزتمن دي خزي ډېر عزتمن دي خزي او بیا جمع مؤنث مکسر صفت مشبہ شرائف معنی دا ډېر عزتمن دي خزي دا شرائف چې د مؤنث جمع ده خدا د مکسر د غره د دې کې د واحد صيغه ماته شوی ده شرائف معنی دا ډېر عزتمن دي خزي ډېر عزتمن دي خزي
بیا واحد مذکر او مصغر د مکبر نه ده یو تصغیر وي یو مصغر وي یو مکبر وي مصغر معنی ده چې کار شوی دی خو لږ شوی دی لږ او مکبر معنی چې ډیر کار شوی دی چې عام کار شوی وي هغه ته مکبر وایي چې لږ کار شوی وي هغې ته مصغر وایي اوس وګورئ شریفة معنی ده یو عزتمنده ښځه او دلته د شریف معنی ده یو عزتمند سړی او د شریف معنی ده یو لږ عزتمند سړی چې لږ عزتمند دی ډېر عزت یې نه دی لږ عزت یې دی نو شریف لږ یو لږ عزتمند سړی او دا پشانت واحد مؤنث مصغر صفت مشبه شریفة معنی ده د شریفة معنی ده یو عزتمنده ښځه او د شریفة معنی ده یو لږه عزتمنده ښځه د شریفة کې دا چې دی دا د مکبر صیغه ده په دې کې د لږوالي معنی نشته او په دې مصغر کې د لږوالي لږ معنی ده پکې شریفة معنی ده لږه یوه لږه عزتمنده ښځه چې ډېر عزتمنده نه ده لږه عزتمنده ښځه نو دا زموږ سره د صفت مشبه مختصر غونته کې بحث هم وکړو او دا ټول ګردانونه مو ولیکل نو کوشش پکار دی چې دا په یاده باندې د دې دا صیغې او د دې دا اوزان یاد کړی شي نو انشاءالله مخکې به بیا په قوانینو کې بیا ډېره فایده راکوي په قرآن کې احادیثو کې چېرته کې چې بیا موږ ته د صفت مشبه صیغې راځي فوراً به موږ پیژنو دا صفت مشبه صیغه ده دا د اسم فاعل صیغه ده دا د اسم مفعول صیغه ده دا پکې د دغه صیغه ده د اسم مبالغې صیغه ده نو دا ټول به بیا موږ پیژنو خو که دا ګردانونه په یاده باندې یاد کړه ځان سره ویم لیکو او په یاده باندې یادو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام